او پنځم ولعن آخر هذه الامه اولها. خطرناک خبره ده، د دې امت اخري خلق په مخکینی خلقو پسې لعنت وي او بد رد به وي. ورته تاسو اورېدلې دي څوک د انبیاء شان کې ګستاخی کوي، څوک د صحابه په شان کې ګستاخی کوي، صحابه ته کافر وي، څوک حضرت عائشہ رضی الله عنها ته د زنا نسبت کوي، څوک امام ابو حنیفه نه پوهېدو، څوک امام شافعی نه پوهېدو. اوسنی خلکا چې مونږ د دین نه څومره لرې یو، مونږ په دین پوهېږو او هغوی نه پوهېدل چې کوم د صحابو شاګردان او صحابه برای راست دین زده کړی د نبی علیہ السلام نه، هغوی نه پوهېدل او مونږ 1400 کاله بعد راغلي او مونږ په دین پوهېږو. ډېر ظلم دی دا په امت مسلمه کې انتهایی کثرت سره دا عمل شروع دی. اوسنی خلک په مخکینو پسې بد رد وي. نو چې کله داسې قسم خبره راشي نو نبی علیہ السلام فرمایل فرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء، نو بیا تاسو انتظار کوئ په دغه وخت کې د سرو سرو تیزو هواګانو، داسې طوفانونو داسې هواګانې به راځي چې نقصان در نقصان سره به مخامخ کېږي. وزلزلتن زلزلې به راځي. دا دغه علاماتو په موجودګۍ کې وخسفا ومسخا داسې حال به راځي چې الله رب العزت په ځمکې ته حکم کوي ژوندي خلک به ځان ته راکاږي، زمین میں دنسنا، په ځمکه کې به ننوځي. په زلزله کې خیال نه غټ ټوټل راپروزي بالکل به د ځمکه ننوځي. قیامت علامات دي. ومسخا د خلکو چهرې به بالکل بګاړ به پکې راځي، صورتونه به او شکلونه به بدلېږي. وقذفا او د کاڼو بارانونه به کېږي. دا رامانې نه دی شوی، خدای دې ساتي. تقریبا چې علامات پوره شوي دي، تقریبا غټ غټ علامات پاتې دي. وآیات تتابع کنظام قطع سلکه فتتابع، او د قیامت علامات په نور هم داسې پوره کېږي او داسې به پرله پسې پوره کېږي لکه هار دی، هار د موتیانو او د هغې د تار اوشلې او داسې ونیسئ او پرله پسې یو بل پسې دا موتیانې سپیډ کې راکوشي وي. دکه شان به دکه علامات پوره شي او قیامت به قایم شي. نو دا 14 علامات بیان شو. تاسو وګورئ د عقل پرانا کې تقریبا چې دا به مونږ کې شته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل والذی نفسی بیده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه. اذا الله په ذات مې د قسم وی